बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मिजा ډیر اهم ټاپک په انګلیسي چې کوم دا هغه وی چې هغه دا اکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس یا اکټیو پیسیو پوسټ مو لیکلي دي د ډیر زیات اهم ده او چا یا چې ان شاء الله ټینسز چې کوم دي دا غي ذکرې دي هغه تقریبا 80% بس اکټیو وایس پیسیو وایس دا دي چا یا چې ټینسز ذکرې دي هغه 80% اکټیو پیسیو وایس دا دي اکټیو پیسیو وایس چې کوم دي پاشه ټوټل چې کوم دا په ټینسز شمه سره 12 ټینسز وي او په اکټیو پیسیو وایس شمه سره 8 دي د اغه ډیر کم دی او د 8 دي دا غیا ډیر کم دی په دا شیا ډیر شارټ کیسې دي مختصر خبرې دي پهله خبره ده چې په اکټیو وایس شمه سره چا درې یو سبجیکټ وی لکه هی یو وربي لکه ایز او نه بد یو ابجیکټ وی لکه he goes to school صحیح شو he goes to school ایسه he subject شو goes چې کوم دا د مصرا verb شو او to school مصرا object شو صحیح شو پیسې وایي شو سرنګي پیسې وایي شوی دا کیم چې object وي دا وې سر تر وړه helping verb object نه بعدو لګوي انا بعدو verb تر فرم به بای او subject صحیح شو یو اهم خبره په دا شته غدو چې په پیسې وایي کله ته جوړوي چې کله ته پیسې وایي جوړوي خامخا ته ورب تر فرم لګوي وغه بعد بای ورب تر فرم او بای وی همیشه لګوي ورب تر فرم او بای وی همیشه لګوي دا نه علاوه د ورب یو فرم نه استعمالي ورب تر فرم نه علاوه د ورب یو فرم په پیسې وایي نه استعمالي اکټیو وایس شوی ته کسه چې ور فرست فرم دا سیکنډ دا تھرد دا کیمی دا اختر کسه خو په پیسې وایس شو همیشه د پر ور تر فرم استعمالي انا بعد بای او سبجیکټ دا نه علاوه په ماشه ایسه قسم شان شتلای دوشم یو اهم پوینټ لیکل دا نو پیسې وایس از فارم وداوت هیلپینګ ورب او داسې پیسې وایس نشي جوړیدل چې پاشه هیلپینګ ورب نه داسې پیسې وایس نشي جوړیدل چې پاشه هیلپینګ ورب نه هیلپینګ ورب هغه دوم پوینټ دا ده no passive voice is possible without third form of verb یو verb third form د verb third form نه علاوه passive voice نشي جوړیدل مو سه اهم خبره وکړه یو خبره ده چې helping verb ډیر ضروری ده helping verb په passive voice سره همخای نمبر 2 verb third form همخا په استعمال شوی او نمبر 3 by او subject دا واپس لګیږي by سره subject سره subject نه مشو همیشه پر by لګیدلای ونه بعد subject वो ऑब्जेक्ट چې کوم دا په خپل مارشه سره بدل کې سبجیکټ او ऑब्जेक्ट ته سه او ऑब्जेक्ट او سبجیکټ ته سه بس دا پیسې وایسته پیسې وایسته ایسه قسم ګرون تشان نشته دي لکه مثال تو تکسا ایسه ته په پیش ہے ورا لیکلی دی چې آی پلی کرکټ میں کرکٹ کھیلتا ہوں ورا متصنف پته ولګی دا چې دا کھیلتا ہوں د بشتا ہوں ځکه دی چې آی سبجیکټ تا او نه بد ورب فرست فارم لګیدل دا خو آی چونکه سینګولر دا او آی ایکسپشنل کیس وي موږ چې دا سره ورب پلورل سي به ورب پلورل راغی او مت دا پته ولګی په دشه ایسه قسم هیلپینګ ورب چې کوم دا اغه نه استعمال شو په دا د ټینس شه به هیلپینګ ورب نه استعمال شو به مت دوه خبره ذکرې وي مې په ټینس شه چې هیلپینګ ورب نه استعمال شي د دوه خبره کېدل شي یا خدا ټینس چې کوم د پریزنت انډیفینټ ټینس دا یا په past indefinite tense ده خو past indefinite tense به مې په دا پرانی چې verb second form می خو چونکه په داشه verb first form دا به د present indefinite tense دا مې په دا پرانی دا چې tense دا present indefinite tense دا ایسو ته شو کې چې څنګه موضوع شته ویلم دا subject چې کوم دا سوري دا subject چې کوم دا بدل کا object ته سا او دا object is a subject صحیح شو subject ضرور object دا object is a subject بس او کا خبره ده I play cricket मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्रिकेट इज प्लेड बाय मी क्रिकेट मुझसे खेली जाती है या वे कहना चाहिए क्रिकेट लगाऊं वो क्रिकेट दे मोना लगे क्रिकेट लगाओ क्रिकेट दे मोना लगे कसा क्रिकेट में दल सरता रोडो एना बद हेल्पिंग वर्ब पे पदार्थ चले गेजी इज लगे हेल्पिंग वर्ब शो लगे दादम ने पहुंची इज में बेलो लगाओ पता दे पे helping verb is शो लगे दा एना बद play verb first form दा देना verb जो का third form played वाना बद by भी लगे जी और by ना बद आ subject रोगाई कना subject मी रोगाई आई पजी हम मी रोगाई पता कहता पे बस दो द्रे खबरे दी पता जोन पे का बिद आर से दा करे दो शमो हम खबरे तो करे आज जाका आज शदी چې پیسې وای شو verb third form لगे जी एना बद helping verb पर जरूरी दा वाना बस subject ना मकसद दूसरे हमेशा दे पूरा बाहर सी subject ना मकसद चरसी बाहर सी is da ka ka چیرې وی سنټنس شي وی جمله شي تو کیم د شا آیل ده هغه چې کله ته پیسې وای جوړوي به په می بدل کې دا ته ابجیکټیو کیس وي
objective case می راشي بیا ځکه که چیرې وی سنټنس دی آی لیده به آی په چا بدلوه په می بدلوه صحیح شو که وی دی لیده وی په اس بدلوي دی objective case ته صحیح شو وی اس ته بدلیږي صحیح شو اینه بد یو دغه یو غوندوي یو نه چینج کوي هی وی هیم ته چینج شي اینه بد شي وی هر ته چینج شي ایټ وی دغه ایټ غوندوي دی وی دیم ته چینج شي چا ته چینج شي دی وی دیم ته چینج شي بیا ځکه I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them. دا ته جنس شي ته دا رولز هم خاص ده که څه ځکه دا شي نه ځکه سبجیکټیو کیس او ابجیکټیو کیس ته هم خاص ده دا ته لپاره ډیر یوزر دي چې دا د نيز دا به ته اکټیو سپیسیفایز نه شي کولای I وی می ته چین شي وی وی اس ته چین شي یو وی هی وی هیم شي هر ایټ دی دم دا تاسو ویل شي I my mine me we our us you yours you he his him she her it that's it it they theirs them صحیح شو په داسې مثال بیا پوزیسیو پروناون دی او پوزیسیو ایجکټیو دی صحیح شو په ماشه کې متویل چې آی مای چې کوم دا پوزیسیو پروناون شو او مای د پوزیسیو ایجکټیو شو می د ابجکټیو کیس شو صحیح شو ابجکټیو پروناون شو objective case شو صحیح شو ایسا دنه بدل شکو یو رول استعمال شو د دوشه اداغه ده یو رول بیا نیومت بدشه د رول دغه ده چې یو رول استعمال شو ده چې preposition plus pronoun the objective case ده څه ته څه the pronoun after the preposition will always in objective case ورا کچېره د pronoun مخشه کدا ته pronoun ول کنه دی ایټ شي هی دا غون pronoun دي کچېره pronoun مخشه preposition رول preposition مطلب لکه انا ان ایټ ایټ above below near beneath دا نمونه دا preposition دی دا preposition کچېره دی چانه د pronoun مخشه راغلو به د pronoun چې کیمی دغه objective case استعمال کیمی کیس استعمال objective case لکه دا subjective case تا د څه دا objective case تا به objective case استعمال لکه مثلا توکسا I look at they دا هم کومه غلطه شله کنه I look at they دا څه د 8 وین د 8 مصره preposition دا څه دا د 8 مصره preposition دا 8 مصره preposition دا او د دې څه شل دا pronoun دا هو چې 8 نه بعد pronoun راغی به میز دا وی دا pronoun دا subjective case ته ویني دا subjective case راغی ته وی دی دغه دی objective case استعمالوي them استعمالوي یعنی I look at them دا صحیح شي I look at them دا یو جمله بیا صحیح شوه دوی شمیجا اهم شاعر وی اهم خبره مې وکړه دا د انټروډکټیو کلاس ته په داسې شی مې حالي ځون په وی په اله په اکټیو سپیسیفیکل مې باندې ډېر څوکا دي انټروډکټیو کلاس ته په داسې مې دا ویل چې سیمپل سټرکچر چې کوم دی اکټیو سپیسیفیکل اس سبجیکټ ورب ابجیکټ ور درې او چې کله یز دغه پیسیفیکل جوړاو سبجیکټ بدل ک object زویتا د مدیره یو او object ورو subject زویتا انا بعد به helping verb استعمالږي verb third form او subject نمخشه به بای یو لګو subject نمخشه لګو چې لګو بای یو لګو ایس دا نه بعد مش په داسون پیوي چې کیم ز شوی از لګیږي کیم ز شوی ار لګیږي کیم ز شوی ام لګیږي کیم ټینس ته چینج کړي په دا وزن په فعل حال ته دا خبره ده کا چې object helping verb third form پیسیو وایس چې کیما ټینس طریقې او verb third form شي پیسیو وایس چې کیما سنټنس بدلوي په verb third form شوی subject نه مخشه بای وي او helping verb هم مخشه لګیدلوي او subject او object په خپل منشه سره چینج وي subject او object شوی په خپل منشه سره چینج وي هغه بعد ته د اهم رول چې آی وی می ته بدلیږي وی استه بدلیږي یو هی هیم شي هر ایټ دی دا ته چینج کړي وانه بعد preposition مخشه preposition بعد کچره pronoun راغی به ا pronoun objective case لګیږي دا خبره مې وکړه په نیکسټ ویډیو شوی ان شاء الله بیا tenses